دا د خیبر ضلع تحصیل لنډي کوتل لرې پرتې سیمې کم شلمان یو زړه راښکونکی منظر دی، ولې دا سیمه په دې مشیني دور کې هم د زندګۍ د بنیادي سهولتونو نه محرومه ده. د سیمې خلک وایي چې که یو طرف له د اوبو ستونزه ده، نو بل طرف له د لنډي کوتل نه راغلی سړک هم دوی ته د کندو کډو ښکار دی، او د دې سره سره په سکولونو او هسپتالونو کې د سهولتونو هم کمی دی. سړک خراب دی چې داسې مونږه مطلب دا چې په نیمه ګنټه کې راسو هغسې په ګنټه کې ورسېدو. ټولو نه غټه ستونزه مونږ ته دا د سړک هغه ده. اوبه د ولیدې خپله د زنانال یو دلې ماشومانې دا اوبه په سرو باندې وړي راوړي که نه. دلته بر یو سکول جوړ شوی هغه ټیکنیکل کالج چې تقریبا 15 کالې وشو او دغه کمرې ته سرونه خالي را لوباسي وزیران راځي او هیڅ څه ځواب شاره را نه که نه پکې هغه کامیاب شو. مونږ ورته دا مطالبه ده چې دغه ټیکنیکل کالج نه د دې خلکو لپاره مهرباني وکړه مونږ ته هسپتال جوړ کړئ. نوم صدام شینواری د هغه اوسېدونکی یم. شلمان کې ګروندونه شته دی خو لږه سرکاري ګروندونه شته دی خو لږه کار نه دی په شوی دی. اوس بل دلته هم باید ګروند جوړ شي خو دا مونږ په فرش باندې لګیا روډ دی. تاسو وینئ سوزوکي والم ځي داسې نور خلک ځي. زغټې ستونزې دا دوه شینوارو ته دي او شلمانو ټول خیبر جنسۍ ته چې یو بجلي ده او یو دا روډونه نو مونږ شینوارو ته بیا هم روډونه او دا صحیح شو او شلمان کم شلمان دی او که لوی شلمان دی دغه ته دا مسله شته دا روډ ډېر زیات خراب دی. دوی زیاته کړه چې د پی ټي آی په تیر صوبایي او وفاقي حکومت کې هم د دوی ستونزې هوارې نه شولې او د دوی سره په هغه حکومت کې دا واده وشوله چې د دوی دپاره به شلمان واټر سپلای سکیم جوړوو، ولې د دریای کابل نه په دغه پروژه باندې هم کار ونه شولو. دوی د حکومت نه مطالبه وکړله چې د دوی ستونزې دې په ترجیحي بنیادونو سره هوارې شي، چې د دغه سیمې پاسماندګي ختمه شي او دا سیمه هم د ترقۍ په لور روانه شي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.